बल टॉपिक दे प्लाज्मोलाइसिस। Plasmolysis is the shrinkage of protoplasm. Protoplasm due to exosmosis of water is called plasmolysis. کله چې سیل چې دی د دې چې کوم سیل که موږ وګورو انیمل سیل ته نو دې ته از ا هول پروټوپلازم وایي. ټیک ده، پروټوپلازم. ټیک ده، دا ټوټل سیل دی، دا پلازما ممبرین دی. ټیک ده، پلازما ممبرین دا پکې چې دی نو نیوکلیس دی، دا چې دی سایټوپلازم دی، دلته ارګنیلز دی داسې. ټیک ده، دې کمپلیټ انیمل سیل ته موږ پروټوپلازم وایو. ټیک ده، داسې چې دی پلانټ سیل ماینس سیل وال، مطلب دا دی چې د پلانټ سیل له سیل وال نه علاوه دا زموږ سره څه شی دی؟ دا پروټوپلازم دی. ټیک ده، د پروټوپلازم په کنسپټ باندې دلته کې پوه شوئ. نو پروټوپلازم موږ ځکه استعمال کو که موږ سمپل سیل دلته کې استعمال کړی وی نو په دې کې بیا سیل وال هم راتلو. ټیک ده که نه؟ نو بیا کنفیوژن پیدا کېدو. دلته کې انیمل سیل او د پلانټ سیل په کیس کې دلته کې بیا پرابلم راتلو ځکه چې په هغې کې سیل وال انوالو دی او په انیمل سیل کې چې دی نو سیل وال نشته دی چونکې. نو په دې وجه موږ پروټوپلازم ورډ استعمال کو. ټیک ده، د دې تنګوالی راشي ولې چې په دې کې کمې اوبه دننه په سیل کې هغه وځي بهر ته، نو هغه د دې د وجې نه دا سیل زموږ سره داسې راټول شي او دې پروسس ته څه ویلی کېږي؟ پلازمولایسس. او دا ولې کېږي؟ د څه کنډیشن د وجې نه کېږي؟ دا به موږ د دې په دې میکینزم کې چې دی نو ډسکس کوو. که تاسو میکینزم ته وګورئ، میکینزم څنګه کېږي؟ دا لږ ایکسپلین کوو. If a plant cell is placed in concentrated solution of sugar or salt, then water removes from the cell and the protoplasm of the cell shrinks. ٹھیک ده، concentrated solution هغه سلوشن چې په هغې کې د سلوټ مقدار په لارج اماونټ کې ایز کمپیر ټو سالوینټ، نو چونکې دلته کې سلوټ زیات دي او سالوینټ کم دي، په دې وجه څه چل کېږي؟ کم سیل چې دی د سیل دلته کې به موږ جوړ کړو، د سیل نه دا واټر چې دي دا بهر راوځي. ټیک ده که نه؟ بهر راوځي د دې کنسنټریټډ سلوشن د وجې نه چې هغه اوبه د دې راوځي. نو دا سیل چې دی د سیل پروټوپلازم یا دا سیل چې کوم دی دا څه شي؟ دا راتنګ شي داسې، مطلب د دې نه واټر لاړ شي بهر وځي، نو په دې وجه دا راټول شي. ټیک ده که نه؟ که موږ وګورو
دا زموږ سره پروټوپلازم دی. ټیک ده که نه؟ دا مثال په طور دا سیل وال دی، پلانټ سیل دی، دا سیل وال دی. په دې کې چې کوم سیل ممبرین دی یا پلازما ممبرین دی که نه، دا نیوکلیس دی او داسې چې دی نو دا نور ارګنیلز دي، دا سایټوپلازم دی. ټیک ده که نه؟ نو څه چل وشي د دې نه دا واټر چې کوم دي دا بهر راوځي. ټیک ده که نه؟ واټر مالیکیولز. او دا موږ دلته کې په یو کنسنټریټډ سلوشن کې کېښودی وي چې په هغې کې د سلوټ مقدار زیات وي ایز کمپیر ټو سالوینټ. دا H2O د دې نه بهر راوځي. نو ایز ا ریزلټ څه چل وشي، مثال دا سیل وال دی، لږې فاصله کمه ده، دا به لږ وړوکی جوړ کړو. دا سیل وال دی. ټیک ده که نه؟ د دې دا دغه چې دی دا به داسې شي، دا کوم پلازما ممبرین چې دی دا نیوکلیس او داسې ارګنیلز. ټیک ده که نه؟ نو څه چل وشو، دا سیل زموږ سره داسې راتنګ، دا پروټوپلازم زموږ سره څه شو، راتنګ شو داسې. ولې چې د دې نه اوبه بهر ووتې. ټیک ده که نه؟ نو دا کوم سیل چې جوړ شي دې ته بیا پلازمولایزډ سیل وایي، پلازمولایزډ سیل. او کوم پروسس چې وشي دا شرینکیج او پروټوپلازم، دې پروسس ته بیا پلازمولایسیس ویل کېږي. ټیک ده که نه؟ دا د پلازمولایسیس ټاپک و.